الله نه غوښتل دي، الله ته په سلګو سلګو جړل دي، الله مدد کوي، الله دعاګانې قبلوي. خو مونږ او تاسو دغه لپې الله ته نه وایو اے کریم الله، اے مهربان الله، اے قدردان الله، زما دا پریشانی دي، دا بیماری دي، اے الله دا قرضات پې روان دي، اے الله خپل کور مې نشته، اے الله بچی مې الله ته په ژړا شي، اے الله زما خو ستا د در نه بغیر بل در نشته، اے کریم الله. تنهایی کې زما عزتمند سلګۍ وي څومره مزه کوي. محترمو حدیث کې محمد رسول الله فرمایي الدعاء مخ العباده، دعا دا د عبادت مغز دی. من او تاسو بغواړو د چانه بغواړو، چانه بغواړو، چاته بجاړو، چانه بغواړو الله. کم سترګي چې الله ته جاړي، کم سترګي کم لپې چې الله ته اوچتيږي، دغه لاسونه الله مخلوق ته نه محتاج کوي، بیا دغه سترګي بیا مخلوق ته الله نه جړي. منګ او تاسو جاړو نه، منګ او تاسو غواړو نه. دا چې کم صلاح الدین ایوبی رحمه الله او دا غي دا بهادری او دلری او دا غي زما عزتمندو دا تاریخ چې یادېږي او نن خلک وایي ته چرته صلاح الدین ایوبی فلسطین کې په مسلمانانو باندې ظلم. صلاح الدین ایوبی اوسو هغه د الله سره څومره تعلق، هغه بچا نه غوښته، اداسي بهادر خو نو، هغه بهادر ولیو، هغه د الله سره تعلق او زمونږ د الله سره تعلق نشته. من خپل دشمن په الله والے نشو، من معمولی غونته کې بیماری په الله باندې په صحت باندې بدلول نشو. من په کور کې زنانا وړه ختم شي، چینی ختم شي، غوړي ختم شي، په کور کې نور سودا. دا خزه د خاون په انتظار کې ناس دی، خاون به می راځي او غټه پر پړې وته جوړ کړي، دام ختم دي، دام ختم دي. او د الله بندگانو الله ته ولې نه وایي، الله ته ولې نه جاړي؟ د هر یو شیز خزانه د الله سره دي. دا صحابيات تیری شوی دي، هغه با په الله باندې دوه رکعات مونږ باندې خپل مړ بچي به په الله باندې راځوندې کو، مړ بچي. نو صلاح الدین ایوبی زما عزتمندو یو مقابله د کفارو سره داسې وه چې مسلمانان کمزوري او الته د کافرانو بیړۍ زما عزتمندو ډیر جوش او خروش سره او ډیر په خطرناک انداز کې په مسلمانانو باندې حمله کوونکې وه. صلاح الدین ایوبی ځان ته ګوري، مسلمانانو ته ګوري چې نن خو موږ ډیر زیات کمزوري. صلاح الدین ایوبی هغه ځای نه لاړو او بیت المقدس طرف ته لاړو. بیت المقدس کې ټول شپه الله ته زما عزتمندو په رکوع او په سجده کې تیر کړه او الله ته دعا او جړا فریاد کوي. خو چې کله سار شو، سار مونځ وکړو او زما عزتمندو د مسجد نه راووتو. اوس مسجد سره بهر یو بزرگ انسان ولاړ، خسته مبارک او نورانی چهره والا. صلاح الدین ایوبی وی ما زړه کې دا خبر رااله چې دا خو دومره مبارک او نورانی چهره والا سړی دی، راشه دنه بم دعا واخلو چېرې په موږ باندې یو زورداره حمله کېدلو والا ده، ته موږ ته دعا وکړه چې الله زموږ مدد وکړي او په دې کفارو باندې الله موږ غالب راولي. نو هغه بزرګ دې بزرګانو ته خو الله پاک کشف ورکړي کنه چې دې بزرګ کله صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته داسې وکتل کنه ورته وی خفه کېږه مه، ستا بیګا شپه کې هغه جړه رونه دونه دومره کار کړی دی چې هغه بیړۍ کومه د کافرانو په اوبو کې را روانه وه، هغه ټوله په اوبو کې الله نیست او نابود کړې ده، الله غرقه کړې ده. دا بشارتي صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته واورولو او هغه بزرګ لاړې. 3 ورځې بعد پته ولګېده چې واقعي هغه چې کوم د کفارو د طرف نه په مسلمانانو باندې حمله کېدلو والا وه، هغه ټول کافران الله په اوبو کې هلاک کړي، ټول الله غرق کړي په اوبو کې. الله غزاد د دعا په ذریعه سره وی الدعاء مخ العباده، دا دعا د عبادت مغز دی. جیسے اوستا بادام مات کو، بادام دې مات کو، اصل چیز پدې کې دننه دغه بادام دغه چلغوزی دا چې ما عزتمندو دا تا خوړلې نه، هغه مقصد خو حاصل نشو. بادام دې مات کو او چلغوزی دې اونه خوړله. ام دقه شانتا خو قرآن تلاوت وکړو او ورپسې دې دعا ونه کړه، مونځ دې وکړو دعا دې ونه کړه، روژه دې ونیوله دعا دې. لکه روژه ماتي ټایم کې به ټول ناست یې
بس غړې ته وسو ګوري څوک به موبایل لو باسي اوس دعا الله رب العزت ډیر زیات خوشاليږي چې کله یو بنده الله نه غواړي او چې کله یو بنده د بنده نه غواړي الله ډیر زیات خفه کیږي اے بنده ته پیدا کړی چای تعالی د سترګې چا درکړي د ازمکه اسمانونو چا پیدا کړی عزت د چا پلاس کې بربادول زما پلاس کې دي آبادول زما پلاس کې دي اے بنده ته کوم طرف ته رواني نو چې څوک د الله نه غواړي الله ول رزق کریم ورکي او چې څوک د بندگانو نه غواړي الله وت د رزق وشیندي په پوره دنیا کې داسي بس څوک په سعودي عرب ته رواني څوک جرمني ته څوک فرانس ته څوک کویت ته څوک قطر ته څوک یو داسې ده کنه دا او بعضو له الله رزق کریم په اسانه باندې رزق ورکي من بندگانو ته جاړو پاغي کې مونږ او تاسو ته ځان بدی نخکاری لیکن هغه الله چې هغه نه په غختلو کې یو مزه ده هغه نه په غختلو کې یو زما عزتمند سکون دی عزت دی نو غواړو به د چا نه بغواړو الله نه بغواړو